بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل، وإن طلقا قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر. لکه مسله لکه اوږده ده، وخت شي وته. صورت مسله ده جمع صغیر مسله ده. یو سړي د یوې ښځې سره نکاح وکړله، بیا د مهر په مقدار کې اختلاف رالی، وروستو یې بیان کړی نو هغه اول نه واورئ ښه. مثلا ښځې ویل 2000 روپۍ مهر راته مقرر شوی، سړی وایي نه مړی 1000 روپۍ مهر مې درته مقرر کړی دی، دومره پورې پوه شوې، یو پیره به وایم ښه. اوس ګواهان د چا سره نشته دی، نو د چا قول له به اعتبار وي، نو موږ به ګورو مهر مثل ته شیخین وایي، طرفین وایي. که مهر مثل د چا مرګرتۍ کوله، د هغه قول له به اعتبار وي. څنګه وایو ره پوره ما ویل رسم وروستو راځي، نو پورې واوره. ښځې ویل 2000 روپۍ مهر دی، خاوند ویل 1000 دی. نو که چېرې مهر 2000 یا د 2000 نه زیات نو بیا مهر مثل که مهر مثل 2000 یا د 2000 نه زیات نو مهر مثل مرګرتۍ د ښځې د قول کوي، د ښځې قول له به اعتبار وي، نو بس بیا به 2000 مهر شي. او که مهر مثل مرګرتۍ د خاوند د قول کوله 0 یا د 0 نه هم کمو، نو بیا به د خاوند قول له اعتبار وي، بیا به 1000 روپۍ مهر شي. او که مهر مثل په منځ کې مثلا 1500 روپۍ و، نو بیا به هم هغه مهر مثل باندې فیصله شي. او دا صورت الو کله چې دخول شوی و، که دخول نه و شوی، بیا طرفین وایي خاوند کوم قول کړی د 1000 روپۍ کړی که نه، هم د هغې نسب به به طور متعور کړي، نصف مهر، نصف د قول د خاوند د قول والا. د 1000 نسب څومره دی؟ 500. د ښځې د قول نسب نه یادو، پوه شوې پې. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي قول به د سړي قبلیږي قبل الطلاق او بعد الطلاق دواړو کې. زه دا خبره کوم وروسته ګورئ ته. ومن تزوج امرأة، چا چې نکاح د یوې ښځې سره وکړه، ثم اختلافا، بیا د دواړو اختلاف رالی فی المهر، د مهر په مقدار کې. مقدار ځکه یادوم اصل مهر کې چې اختلاف هغې مسله را روانه ده. نو فالقول قول به قبلیږي قول المرأة، د ښځې قول الى تمام مهر مثلها. دا مې څنګه صورت بیان کړی چې 2000 یا د 2000 نه زیات مهر مثل وي، داسې بیان کړی که نه ښه. والقول قول الزوج، قول به د خاوند والا معتبر وي فيما زاد على مهر المثل، چې کله زیات د مهر مثل نه وي. څه معنا؟ مهر مثل 1000 یا د 1000 نه کم وي. وإن طلقا قبل الدخول بها، او که چېرې طلاق ورته ورکړي قبل الدخول د ښځې رانو، فالقول قوله، قول به د خاوند هغه معتبر وي فی نصف المهر کې. دا ټولې قصې مې کړې وي که نه. امام ابو یوسف وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله، هم دا مفتى به رائے ده. وقال ابو يوسف، او امام ابو یوسف رحم الله فرمایي هغه خو ویلي مهر مثل به فیصل جوړو، داسې وکنه د ښځې مرګرتۍ کوي که د خاوند برګورې ټول. امام ابو یوسف رحم الله وایي بهر حال به د خاوند قول له اعتبار وي. ها که چېرې خاوند داسې دعوه د مهر مسما کوله چې هغه د دغه شان ښځې دپاره عام طور نه مقررېدلو، یعنی بیخي کمې پیسې یادولې، بیا به د ښځې منل کېږي، خاوند به نه منل کېږي. خو که چېرې خاوند دومره کمې نه یادولې، زیاتې یادولې، او ښځې د هغې نه هم زیات یادولې، مهر مثل که د ښځې مرګرتۍ کوله او که د سړي کوله، بهرحال به خاوند قول له اعتبار وي. څوک وایي ورته وګورئ. وقال ابو يوسف رحمه الله القول قوله، قول بر سری معتبر بعد الطلاق وقبله، دوال صورتونو کې الا ان ياتي بشيء قليل، مگر دا کا دا سړی راته وکي په یو شي قلیل باندې،
شي قلیل دو تفسیر دی، یو دا دی چې د 10 درهمونه کم یاد کی خدا صحیح نه ده کا، او دویم تفسیر د شي دا قلیل شي دا دی چې د دسې ښځې دومره کم مهر څوک نه مقرروي. ښځه د 1 لک روپو والا ده او دا وایي چې تا 1000 روپۍ مهر مقرر شوی بی داسې شی خدای پاک درکړی دی، ته ګورې نه د کومه باډي د کم شکل صورت یې دی، او لا باجۍ هم د الټا باجۍ خو د باجیانو څه زما ورانه راغلی ډېر پخوا کا، اوس مې نوم باجي بدي شي. نو چې ما څومره خبرې ښځو پسې کولې که نه، نو تاسو سوچ کې کوئ دا ټولې باجیانو ته ډالۍ دي، دا ټولې باجیانو ته دي، عامو ښځو نه او طالباتو نه زه اوس نه معافي غواړم، هغو ته څه نه یم، ټول باجیانو ته. او که فلحال څوک باجي طالب یو بې باجي شي اوري، هغه هم پکې ده، هم پکې ده که ګورې ته ښځو ته وانه وروئ. ګورې دا تاسو یادوي باجین چا ښه ده که باجي کوم ځای ته ورسېدلو. ها الا یأتی بشیء قلیل، ومعناه د شی قلیل څه معنی ده؟ ما لا یتعارف مهرا لها، داسې شیات کی چې هغه متعارف نه وي مهر لها د دې ښځې، هو صحیح، دا صحیح تعریف دی د شی قلیل. امام ابو یوسف رحمه الله دلیل تراشه ان المرأة تدعي زیادة والزوج ينكره والقول قول المنکر مع یمینه. برګوري جی ښځه د زیات مهر دعوه کوي د 2000، او خاوند انکار د زیادت د مهر نه کوي، هغه وایي زر دي. او چې کله مدعي نو څوک چې د زیادت دعوه کوي که نه خلاف ظاهري هغې ته مدعي ویلی کېږي، او څوک چې د کم دعوه کوي د کم او د هغه زیات نه انکار کوي هغه منکري که نه هغه ته مدعا علیه ویلی کېږي، یا د ظاهر موافق وي. نو چې کله مدعي سره ګواهان خو بس ټیک ده، خو که مدعي سره ګواهان نه بیا د چا منل کېږي؟ مدعا علیه. نو مدعا علیه څوک دی؟ خاوند دی. مړه اوږده مې کړه لنډ به ویمه، ښځه د زیادتې پیسو دعوه کوي، خاوند انکار کوي، او چې کله د زیادتې دعوې والا مدعي سره ګواهان نه بیا د منکر قبلیږي که نه څوک دی؟ خاوند دی. والزوج لأبي يوسف رحمه الله أن المرأة تدعي، ښځه دعوه کوي د زیادت، والزوج خاوند چې نه ينکر انکار کوي. او دا خو واوره ښځه دعوه کوي د زیادت او خاوند انکار کوي، دا صغرا ده ښه کبرا واوره. والقول قول المنکر، قول د چا معتبر وي؟ منکر خو سره د یمین نه. دا الا یأتی بشیء دا استثناء ده، استثناء د صغرا ده، هغه دویم جز نه کوي. والزوج ينکرونه او به وایي چې منطق دیني ویلي په دې حاشیو به نه پوهېږي او پلان کې دا غلغواري دي که بی دومره منطق خو په دغه کې مزده کېږي، په مرقات او په دغه کې به تیسر المنطق کې زه شرطازي به م ووایه، زه قطبۍ م ووایه، قطبۍ بیخي فتاوا د هغې کې هر څه ذکر دي. او اوس پسې دغه کې دا پلانکې کتاب یا پلانکې کتاب یا پوهېږم پې نه سي وایي خالي هلکه چې ته په مرقات پوه نه شي خدای که ته به دغه پوهېږي په دغه متول هلته به سلم خو لا موږ په دې دغه کې داخل هم دی، خلک یې وایي سلم پرېږده، دغه بل شي ته څه نوم وایي خلک یې چې کوي تکمیله کې چې ویلی کېږي دا متول دی او دا پلانکې دی او لا پلانکې دی، په مرقات نه پوهېږي. او تاسو زه یقین سره وایم څوک چې په شرطازي پوه شو په درس کې، خطبه پوه شو، په مرقات پوه شو، هغه ټولو کتابونه باندې پوهېږي چې ته ذمهواري اخلم، ذمهواري علم هغه. او خلک بعضې خلک وایي پلانکې منطق پسې خبرې کوي ځکه نه پې پوهېږي. دا د ما باره کې څوک بلکل نه وایي انشاءالله، ځکه ما ټول ریکارډ کړي درسونو ریکارډ موجود دی تر خطبې پورې. بیا هم وایم چې هلکه شی فضول شان دی یار، سره د دې مسوتي صاحب رانه خبر نه شي راته ویلي دا خبرې به نه کې. ګورې دا کوم ځای ته ورسېدلو؟ الا یأتی بشیء، منکر قول معتبر وي، خو مګر دا که به د یو شي راتګ وکړي داسې یو شی یکذبه الظاهر فیه، چې ظاهر د هغه په دې کې تکذیب کوي دومره نو بیا به د منکر نه قبلېږي. وهذا لأن التقوم منافع البضع ضروري. دغه ځای دی که نه که پرېمښودو د امام ابو یوسف رحم الله د دلیل تکمیل کوي صاحب د هدایه واوره. هلکه دا قیمتي کول د منافعو د بوضعي دا ضروري دي. زه یوه خبره کوم، یوه اصطلاح اوس نه ذهن کې کېنوئ او بار مخکې مې کړی د خو اوس پخه کېني ولې چې بیه کې د مبیعي یو مارکیټ والا ریټ هغې ته قیمت ویلی کېږي، داسې وکړه
او یو مشتری او بای خپل منځ کې په یو پیسو راځي شي ته ویل کېږي سمن او د دې بوزعي یو د مارکیټ والا ریټ وی مارکیټ والا د دې د خاندان د مثل زنانو هغه ته مهر مثل ویل کېږي دا مهر مثل دا حیثیت لري لکه مبیا کې قیمت وتوي ها او دا مسما چی کنه کزو خاوني مسما کې هغه د حیثیت لري لکه بای کې چی سمن وی دا خبر ځین کې کین السلام نو سره شي امام ابو یوسف رحم الله مخ کې ویلی وسم وی چې بای قیمت مقرره ول توجه جی یعنی مهر مثل مقرره ول دا د ضرورت د وجې نه یعنی مسما نه صحیح کیږي بس ضرورت د مهر مثل لبزو خو شکل مسما صحیح کیږي به مهر مثل ته ضرورت نشته الضرورت تقدر بقدرها یوشتم ماده ده او ما جاز لعذر بطل بزواله کله چې عذر باطل شي کنه عذر پوجه او شی جایز وی کنه عذر چللی شي نبی هغه شی ختم شي عذر پوجه مهر مثل چې ختم شو وس به مسما ترزو دلته مسما باندې عمل کیږي نو به هغه مهر مثل لسلزو اسم تخبر وګد کړه لکه لنډه دا به ووري پلندو الفاظو مهر مثل چیرې دا ضرورت د وجه نه دی چې په مسما عمل کېدل به مهر مثل ته نزو دلته په مسما عمل کیږي کنه دا خاون والا کم قول لغلب اعتبار ورکو هغه اقل وتوګورئ وهذا لأن تقوم منافع البزع زکه قیمتي کول د بوزعي د منافع او قیمتي کول معنی څه د بوزعي منافع قیمتي کول معنی مهر مثل مقرر ول اورا دا ضروری دی فمتا امکنا نو ترڅو چې ممکنو ایجاب د شی من المسمى لا يصار الیه نو دغه مهر مثل د منزو پدې پیږي کنه لا يصار الى البدل ترڅو چې په اصل عمل ممکن وي بدل ته به سره نشتللې ولهما د طرفین دلیل واوري ان القول في الدعاوي قول من يشهد له الظاهر الاكبر وګره او خبره لری نرانی سي توجه کوي قول د عدم گواهان په صورت کې د منکر مقبول وي دا مسله خو تاسو ټول ته پته راکنه که گواهان وي د مدعي قول له اعتبار وي او که گواهان نه به د مدعي علیه منکر قول له اعتباري دا سیده کنه وښه یو دا اوس دا خبره چې څوک منکر دی څوک مدعي دی د دې پہچان د چا نه کیږي ظاهر چې چا ملګری دا غینا ظاهر چې چا ملګری اق مدعي علیه وي ظاهر چې چا مخالفي اق مدعي وي نه کوي ښا زه عبدالرحمن باندې دعوا وکم عبدالرحمن تاسو سره چې کوم پین لاس کې در سره دی د ازما دی نو اوس مدعي څوک دی مدعي علی څوک دی وګورئ ظاهر دا د چې پین د چا په قبضه کې دی هم داغه بینو او د چا په قبضه کې چې نه دی بلاس کې داغه بنئ نو زه مدعي شوم ځکه زما ظاهر مخالف دی او هغه بلاس کې دی داغه د ظاهر موافق دی نه څه شو مدعي علی شو وسره شي مسلې لا صغرای کې خود لګه بای قول لاغه چا معتبري څوک چی د چا د باره چې ظاهر چې د چا د باره گواهی ور کوي یعنی څوک چې مدعا علیه وي دغه خبر مزکړه وګورئ څه وایي ولهما ان القول في الدعاوي قول بداوی کی قول من قول لاغه چې قبليږي يشهد له الظاهر چا د چی ظاهر گواہی ور کوي والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل او ظاهر دلته شاهد دی د هغه چا د باره چې مهر مثل گواہی ور کوي نه مهر مثل چې چا مرګرته کول ظاهر دغه ملګری دی دا دوه جمله چې صغرا کو هغه اوله کبرا کو صحیح لګي ښا ظاهر چې دی دا گواہی ور کوي دا شاهد دی لمن دغه چا باره يشهد له مهر المثل چا باره چې مهر مثل څور کوي گواہی ور کوي څه مطلب د چا چې مهر مثل د چا د قول سره موافق دی کنه دغه سره ظاهر موافق دی دا صغرا کوي چا سره چې ظاهر موافق وي هغه منکر وي هغه مدعي وي دا څه کوي کبرا نو موږ ځکه خبره وکړه چې د چا مهر مثل چې د چا د قول موافق قول به دغه معتبر وي ابا مدعي ځکه مقابل سره به ګوان نشته صورت دغه روان دی مقابل سره ګوان نشته اوري ولهما ان القول في الدعاوي قول من قول لاغه چا معتبر وي يشهد له الظاهر چا بره چې ظاهر گواہی ور کوي یعنی ظاهر چې چا موافق وي
والظاهر شاهد او ظاهر خودی مسله کې شاهد دی لمن داغه چا شاهد دی يشهد له مهر المثل چر برجی مهر مثل گواہی ورکی مهر مثل چې چا موافق دی هغه منکر شو الکه مهر مثل تولیت ظاهر و او اصل ورته ویل انه هو الموجب الاصلي ځکه موجب اصلي څوک دی مهر مثل اصل قیمت وغیرہ د وځي فی باب النکاح کی وصورك الصباغ مع رب الصوب اذا اختلفا في مقدار الاجر لکبر وګوري بار یو نذیر بیانې د عبدالرحمن رنگ ساز د کپڑے رنگ کې خلکو لا مولا کپڑا ورول سپینه کپڑا و بيد رنگ کا به د رنگ نه پس اختلاف را لې ما وتویل چې 10 روپۍ رنگ دی او دویل چې نه شل میادي کړي اختلاف را لې وزلته حکم دار توجه جی مونږ به دا رنگ قیمت ولګو رنگ د قیمت د چا مرګرته کوي د چا چې مرګرته کوي هغه قول له اعتبار وي څه مطلب دا کپڑا چې کله تک سپینه و څومره روپۍ قیمت یو جی 50 روپۍ اوس چې رنگ شول اوس څومره روپۍ قیمت دی توجه مالس یادولې چې رنگ روپۍ دي او تاسو یادولې شل کنه چې دا کپڑا چې رنگ شي څومره قیمت دی نو که کپڑا رنگ شو قیمت 60 روپۍ نو معلومیږي زما خبره ټیک د 10 روپۍ رنگ قیمت دی او که کپڑا رنگ شول به قیمت 70 به معلومیږي چې دا عبدالرحمن ولا خبره ټیک ده په خبره پیږي کنه څنګه چې دغه مسله کې د ظاهر د چا فیصله کوي د رنگ قیمت د رنگ دغه شاندل تم قیمت د وځای مهر مثل چې د چا سره موافق دی هم قول بدغه معتبر وي وته ګورئ وصارك الصباغي لك صباغ رنگ ساز چره مع رب سب کپڑے والا سره لانجه شي اذا اختلافات واړو اختلاف راشي په مقدار د اجر کې نه يحكم فيه نو حکم جوړول کیږي بدی کی قیمت د سبق رنگ ثم ذكرها هنا ان بعد الطلاق قبل الدخول قوله في نصف المهر وهذا روايه الجامع الصغير والاصل الاكبر وګورئ دلته خبر وکړه متن کې اساس سوچ وی دا د جامع صغیر روایت دی او دا د مبسوط هم دی چې کله توجه قبل الدخول طلاق ورکو نو خاون چې کمی پیسې دې کړي دا غینه سبب واجبېږي دا سی ویلو کنه او جامع کبیر کې ویلي دی جی چې قبل الدخول ولا طلاق ورکی کنه کم دی به بو ته متعی مثل ملاویږي پوه نه شلې په که بعد الدخول قبل الدخول طلاق ورکی دلته څه ویلو متن کې د خاون کم قول له 0 روپیا دی کړي کنه دا غینه سب 500 او جامع کبیر کې ویلي دي چې کله چې اختلاف رااله قبل الدخول نبه چې متعد چا متعی مثل چې درې کپړې متمخ بیان کړي وای د چا قول سره سمخلو هغه قول له اعتباري هلته دې سی ویلي نه رسې به وګورئ تا ثم ذكر بصاحب د قدري ذکر کړي دلته ان بعد الطلاق قبل الدخول چې بعد الطلاق قبل الدخول قول د سړي معتبر دی په نصف المهر کې او هذا روایت الجامع الصغير روایت دی ول اصل د مبسوط دی وذكر امام محمد ذکر کړي رحم الله في الجامع الكبير کې انه يحكم متعه مثلها حکم بجوړو متعه مثل وهو قياس قوله ما او داغو د قول قياس هم دار چې متعه مثل لي حکم جوړ شي ولی بعد الدخول مهر مثلو نو داغي قبل الدخول داغي بدل څوک دی متعی مثل نه پکار دی چې دا جوړ شي خیلم دی کنه کم دی وهو قياس الا ان المتعه ذکر متعه چې دا موجبه دا موجب دی حکم دی بعد الطلاق پس طلاقنا كمهر المثل دا سیله كمهر مثل قبله مخکې د طلاقنا طلاق چې نه ورکړې مهر مثلی او طلاق چې ورکې او دخول نشي نو به متعین دواړه یو شان دي فتحکم هو نو حکم به متع جوړو لکه څنګه چې مهر مثل جوړ کړو او وجه التوفیق اکبر وګورئ جی جامع صغیر کې یو شان مسله ده مبسوط کې جامع کبیر کې بل شان در دي وجه ته بیان کا وجه دا چې اصل کې امام محمد رحم الله دا مسله په مبسوط کې ذکر کړی دا او د سی ذکر کړی دی 1000 او 2000 مثال د 1000 او 2000 ور کړی دی څنګه چې موږ خپل مثال لسی ورکو خزه وای 2000 روپۍ مہر دی خاون سو یادې زر یادې او جامع صغیر کې دا خبره کې سکوت دی
مثالی د پیسو نه دی ورکړی نو هغه حمل له بچا باندې مبسوط باندې په اصل باندې نو مبسوط او جامع صغیر کې مسله د زرو او د 2 زرو د اختلاف شو لکه پوهیږئ کنه او په جامع کبیر کې مسله د سل او د لسو ده خاون سل لس یادی او خزی څومره یادی سل توجه کوئ ښه او متعه چې وي کنه متعه عام طور باندې شلی نه رسې په متعه چې متعه مثل عام طور څومره شل درهم وي او خاون 100 روپیا یادولی لس دغه نسب څو 15 پدن لګي پوه شوي کنه په جامع کبیر کې مثال چا ور کړی د 100 روپو او د لاسو خزه داوه د سلو کوي خاون داوه د لاسو کوي نو که د خاون قول اعتبار ورکو 100 روپۍ به جوړیږي 15 اول تر خاون قول اعتبار ورکو څو جوړېدلې 500 او مهر مثل متعی مثل څوي شلی توجه جی ونه رسېدلې دې پورې نو مولوي صاحب چې د خاون قول لمنګ ځکه اعتبار نه ورکو جامع کبیر کې او ډاری کې ویلي دي چې کله قبل الدخول طلاق ورکی به به متعی مثل واجبېږي غیزه کې ویلي چې د خاون قول خود متعین ملالان دي دغه خود متعد سره د مرګرته کوي نه 15 روپۍ جوړيږي خلم ده کنم ده هغه متوسو ده شله او په جمع صغیر او مبسوط کې خود خاون د قول موافق 500 جوړيږي ا د متعین دی زید دی پیرازي دي هغه ځکه دغه ویلو نو خبره یو د خو مثالونه بدل شوي ښه وګورئ تا کوم ځای دی ووجه التوفیق انه امام محمد چې دی رحمه الله وضع المسأله في الاصل اخي د مسأله په مبسوط کې في الالف والالفين اختلاف والمتعه لا تبلغ هذا المبلغ او متعه دا مبلغ د نه رسیږي په عادت عام طور باندې خوشل لوبي نو متعه هغه حکم جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته خاون اسم راضي دی د شلو نه بزید په 500 پورې فلا يفيد فائدہ نشته تحکیمها چې حکم جوړ کې متعه ووضعها امام محمد وذکر د مسله په جامع الکبیر کې فی المئه والعشره کې ومتعه مثلها چې دي 20 دا څومره شلی فيفيد تحکیمها نال توس متعه مثل حکم جوړول ټیک دي والمذكور في الجامع الصغير كما تاسو ویلو ساکت ده عن ذکر المقدار نا فيحملون جامع صغير ولا حمل شلا علامه هو المذكور في الاصل باغ معنی کما چې مذکور او اصل مبسوط کی وشرح قوله ما اسرا شيء هغه قصه ما شروع کې کړي وا مخکې متن کې ویلو الى تمام مهر مثلها کې برکز منل کیږي والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل متن کې د سیو کنه خو ما قصه ول کړي وا خزي داود 2000 کولا خاون داود 0 کولا نو کوم او کمهر مثل 2000 یا زیتو د خزي قول له اعتبار وی کمهر مثل زر یا د زر نو کوم د خاون قول له اعتبار وی او که 1500 به مهر مثل واجب شي دا قسم کړي واوره وشرح قولي ما شرح د قول لطرفين فيما باغ صورت کې د اختلافات چې کله اختلاف د دوالو راشي په حال قيام النکاح کې لنکاح قائمه ده اغدا د چن نزوجه خاون چې لیدت دال الفا کله چې داود الف کولا والمرأه كذا چې والفين کولا وسراشه فإن كان مهر مثل كشريو مهر مثل الفنو او اقل يد دينهم كمو فالقول قول برچا متبروي سړي ولې خزه دی وخت مدعیه د زیادت او قوان څه کوي انکار کوي او ګوان شته نه کنه دا منکر به قبول شي فالقول كما دي فالقول قوله وإن كان 2000 كمهر مثل 2000 یا د دینم زیتو نو به خاون مدعی دی چې داغي مهر مثل نیم کمی او خزب ظاهر دغه موافق دیغه ظاهر موافق خبر کوي ګور از ما مہر خود وزرونم زید دیتا ته ملاوس کم یاد کړي نو به قول د خزي معتبر دی خو ملي سیب د ټولو صورتونه کې د خاون قول معتبر دی یا د خزي د منګه صورت پیش کو چې ام منکر کو نو د خاون قول چې کوم صورت کې معتبر او کپاغي کې خزي گواهان را وستل نو ګربه به د خزي معتبري به مدعیه ده اکم صورت کې چې د خزي قول معتبرو التک خاون گواهان را وسلغه به مدعی دغه قول له اعتبار وی پیږي پی وایوما قام البینه فی الوجهین کمی وجهم قائم کړه گواهان په دواړو وجو کې یعنی مهر مثل لچاره بارم
شهادت گواہی ورکول موافقت چا سره مخړلو خزي سره کده خوان سره دواړه وجه تقبلوا بهرحال چا چې ګوان را وسلغه به قبليږي وسره شه پوره وورا وین اقام البینه فی الوجه الاول پاول وجه کې اوس که دواړو ګوان را وسلله ملانه ویلي خاون زر یادولې لکه خزي څو یادولې 2000 او مہر مثل زر یاد زرو نه کمو دا خاون قبول شوی وا اوس که خاونم ګوان را وصل خزم را وصل نو خاون ته وستا ګوان پزول دي ته منکری ګوان چاله بکاری ګوان چاله بکاری مدعیلا نو خزم مدعی دغه به منل شي او کچری دویم صورت 2000 نه زیات مہرو او ګوان ډول را وصل به بر چا ګوان لې اعتباري سړی غیلکه خزه منکر ده به نه په وجه ولکه بتقبل بینتها د خزه قبليږي وللان تثبت زیادت ثابتي اصل کې دا مدعیه ده او په وجه ثاني چې مہر مثل 2000 یا 2000 نه زیاتی باغی کې ببینه د سړي قبليږي وللان هذا کسله چې تثبت الحتا دا ثابتي کمواله وان کان مہر مثل 1500 دا ویلیو کنه څومره 1500 نو تحالفات ولا قسم نو کی به نو اذا حلفا چې کله دوه قسمونه وکړو هم دقه بلازم شي تجيبو 1500 دا بلازم شي 1500 هذا تخريج الرازي دا د امام ابو بکر جساس تخریج دی امام کرخی وی يتحالفان دوه قسمونه وکي او په دې ټول صورتونه به کوي کما هر مثال 2000 نه زیتم 00 نه کم او که 1500 ټول کې به دوه قسم کوي او امام رازی سیویل ابو بکر جساس رازی سیویل چې دی مینز والا کې 1500 صرف بده کې قسمونه نور کې نشتا ثم يحكم به حکم جوړ شي مہر مثل بار ذلك دینه بس نور پرې دی بس پرې بيدونو